رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای 15 عذابونه دا د 15 ګناهونو د وجې نه د الله نبی وی راځي. 15 عذابونه د 15 ګناهونو نه. کم چاکیه ما کی تا کی د الله د نبی حدیث دې لپاره دی. یو ګناه نه خبر شولې توبه وباسه، دروازه کولاو ده. اولا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ما نقض قوم العهد، یو قوم لوز نه مات کړي الا سلط علیهم العدو، مگر الله په خپل دشمن مسلط کړي. چې کله لوزونه ماتوي، لوز د الله تنه هم مراد دی، منځ تنه هم مراد دی، زکات ورکول هم مراد دی، حج کول هم مراد دی، تمام عبادت د الله لوز دی. دا زمونږ نه الله لوز اغستی دی، عبادت بکې. لوز دی مات کړی دی، د مخلوق څخه دی مات کړی دی، د خالق دی مات کړی دی، او دا عمل د پکې شروع شو. د الله نبی سلط علیهم العدو، الله به د باندې دشمن مسلط کړي. دویمه سزا د الله نبی وی د دویمې ګناه د وجې نه چې راځي وما حکموا بغیر ما انزل الله. کله چې زما د کتاب نه ما سوا الله وی په بل شي باندې تاسو فیصلې شروع کړلې نو فشا فیهم الفقر، الله وی زه به د پکې قات سالی مسلط کم، قات به د باندې ولګوم، اشیا به راته ګران کم. یو د قات معنی دا ده چې هر څه به نشي، او دویمه د قات معنی دا ده چې د هر څه ریټونه به وخیږي. دا دواړه قاتونه دي علما وایي. نو چې کله په امت کې د قرآن نه ما سوا په بل کتاب خلک فیصلې کوي، د طاغوت کوي، او یا نورې د کتاب الله نه غیر فیصلې خلک کوي، او د الله کتاب له نه راضیه، نه الله به قد سالي راولي. او دریم عذاب د الله نبی وایي ولا ظهرت فیهم الفاحشه الا فشا فیهم الموت. د الله نبی وایي چې کله په تاسو کې بېحیي خوره شوه، تاسو زنانه بهر شوې، تاسو نظر غلط استعمالېدو، تاسو بېحیا شویه، الله وایي مرګونه به د پکې ډېر کوم. مرګ پته به نه لګي د کم طرفه راځیه، او د څه اسباب ولا مهیا کوي. کله یو بیماری، کله بلا، کله بلا، کله لانجیه، د یو غم نه اخلاص په بل غم باندې وختي. د انقلاباتو اول تمام مسلمانانی اول څومره انقلابات تیر شو، څومره قصه قصه ځوانان لاړ، اوس هغه ختمه، بېحیي کنټرول کې رانله. هغه عمره کې خلک سرکشه دی، الله ته فریاد نشته، الله ته رجوع نشته. پکار دا چې د دې زمانه دې ګناهونو کې او په دې عذابونو کې منګه د جومات نه هم نه وتلی.